بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم عبدالمالک دی او زما د پلار نوم اکبرخان وکیل صاحب دی. او نن موږ تاسو ته د کرونا په باره کې خبرې کوو چې هغې دنیا ټوله په سر راغستې ده او موږ ته په کورونو کې کښېنئ چې دا کرونا ختم شي، چې دا نور نه خورېږي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت دی چې کله چېرته څه مصیبت وي نو بیا به په کور کې کښېنئ. نو هغه مصیبت موږ ته مخې ته راغی، اوس به موږ به کورونو کې کښېنو. نو د خدای دپاره په کورونو کې کښېنئ، دې جولای دپاره په کورونو کې کښېنئ. او دا چاینا خو خپل میشن کمپلیټ کړو، خو موږ ته هم پاتې دی. او الله پاک دې موږ د اټلي په شانتې نه کوي، هغوی ته ګپ جوړ کړو نو په هغوی سره سم چل وکړو. نو موږ چې ګپ دې نه جوړو او په کورونو کې کښېنو نو او الله پاک ته کښېنو په مصله، نو الله پاک ته په مصله کښېنو نو الله چې وجاړو ته الله پاک به راضي شي، نو موږ به دا هر څه به ختم شي. دا زما وګورو موږ ته دا پکار دي او حکومت ته چې د دیاړمارو د غریبانو سره مدد وکړو او هغوی هم د دې میشن نه اخوا بوځي. څنګه چې الخدمت په ځان باندې ورځ شپه یو کوي او د خلکو مدد کوي، نو داسې حکومت له هم پکار دی، موږ له هم پکار دي. الله پاک عذاب دی او موږ ټولې دنیا ته په دنیا کې چې کوم مسلمانان دي هغوی ته دا ویل غواړم چې الله پاک ته توبه وباسي او دین طرف ته راوګرځي. نو دا زما دا ما چې تاسو ته کوم معلومات درکړو، نو که تاسو د دې نه ښه سبق والی نو الله پاک به راضي شي.